ما چې ورته حساب کړ 240 کاله وشي 240 کاله پس دا یو وخت ما په مخګیره نه وه ما سبق وی او اوس زه بوډا شوم خو دا غټه خبره ده چې که دا 240 کاله پس دا لیار مونږ نه خطا شوي وی یا د ما نه خطا وی یا تاسو نه خطا وی بیا به خبره ډېره ورانه الحمدلله تاسو نه هم نه ده خطا شوي او د مونږ نه هم نه ده خطا شوي او دا د مونږه د صاحبانو دا بادشاه صاحب ناست دی او د خپل پیر مرشد د پیر سبا صاحب رحمت الله علیه نه اخذ کړی دی هغه دی که بل څوک صاحب ناست دی دا مونږ ته کومه لار ښودلې شوې ده دا به وي زه وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء زه خپل نفس صفائی تاسو ته نه پیش کوم چې زه غوندې داسې پارسا یم او زه بزرګ یم او زه ولي یم او زه داسې زه غوث یم او زه قطب یم قطعا نه زه د یو دا به ووایم چې د یو ډېر پاک سړي ډېر کمزوری اولاد یم یو ډېر لوی سړي ډېر کمترین او نالایق اولاد یم دا زه خپله پارسایي درته نه پیش کوم نو دا در باندې خرڅوم خو دا درته وایم په فخر سره وایم او الله تعالی ذات په دې باندې ګواه کوم وایم چې د ما د پلار او د نیکه او د غرنو کې چې کومه لاره او عقیده وه د هغې غوندې لاره او عقیده بله نشته هغې باندې هغوی چې کومه لار خپله کړې ده او هغه یې ما ته ښودلې ده او هغه دغه جنیدي کاروان دغه علماو ته ښودلې ده دا علما د هغې غوثانو ولیانو د هغوی د پنجې او د طاقت او د کرامت نه لاندې خلک دي دا هغه علما نه دي چې مونږ ورته داسې خبرې ښودلي چې هغه د ګمراهۍ دي هغه د تباهۍ دي مونږ ورته دین ښودلی دی اعلی اخلاق مو ورته ښودلي دي ادب مو ورته ښودلی دی او داسې ادب مو ورته الحمدلله ښودلی دی چې مونږ دې مدرسو کې اهل سنت والجماعت مدرسو کې دوی ته به استادانو ټول ویلي چې کتاب ږدئ په المارۍ کې په دغه سټیج باندې په دغه تخته باندې کتاب ږدئ نو کتاب به څنګه ږدئ کتاب به داسې دی چې لاندې به د منطق کتابي بیا به د صرف او نحوي کتابي بیا به د فقه کتابي بیا به د هغې د پس د حدیثو کتابي او د قرآن او تفسیر به د ټولو نه پاس کړي دومره ادب ورته ښیي چې د هر شي خپل مقام دی خپل درجه ده خپل یې برکت دی خپل یې د هغې احترام دی د هغې احترام به خیال سره نو د مونږه مسعودی صاحب دلې راشه راځه مسعودی صاحب مونږ حجونه ښه خدمتونه که بیا به یې جګړه کې راکوله که راځه دلته کښېنه ما په دې ځای باندې کښېنه بخیر راغلی بخیر راغلی والحمدلله دغو ته مونږه او بیا د دې وطن دپاره الحمدلله د دغو نه به یاره ډېر څڼو والا ګیرو والا بنګړو والا ملیان مختلفو کیسونو او وارداتو کې ګیر شوي دي تاسو په دغو کې څوک لیدلی دی جنیدي په دې خلکو کې چې ګیر شوی هرګز نه یو طالب راته مونږ مدرسې خبره کړه څوک یې راته یادول هغه د بل چا خبره کوله وی چې هغه وخت کې اوس خو دا بیارټي شوه مزدې وې دلته حالات ډېر ډز ډز روان و ډېرې دماکې وې او بد حال و وی چې مولانا صاحب غټ ویښتي و ښکلې ږیره وه غټه پګړۍ وه چې مزدې ته وروخت نو مزدې والا ورته وی چې ته د بارود والا ملا یې که درود والا ملا یې هغه ورته وایي چې نه زه د درود والا ملا یم د بارود والا ملا نه یم دا ټول علما چې دي دا فضلا الحمدلله د حضور صلی الله علیه وسلم عشق د حضور صلی الله علیه وسلم محبت د حضور صلی الله علیه وسلم مینه دا خلکو ته خورئ او خلکو ته وررسئ او دا دین چې تر اوسه پورې را رسېدلی دی او دغه اوس خلکو ته مونږ او تاسو پکې اخته یو دا د چا خیرات دی مونږ او تاسو پسې خوارۍ نه وي کړي
دا د هغه بزرګانو د هغه مشرانو د هغوی برکات دي او هغوی دا علم دلته موږ او تاسو ته رارسولی دی د حضور صلی الله علیه وسلم زمانې نه واخله د حضور صلی الله علیه وسلم چې کله حجة الوداع کې ولاړو اخیری حج د دوی مبارک 1,40,000 کم و بیش صحابه په هغه حج کې موجود او هغه صحابه زه یو ځل لیبیا ته تللی وم لیبیا کې ما پوښتنه وکړه خو بس د الله د دوستانو سره مینه لکه ژوندي ژوندو له ورځو که قبرونه یې قبرونه له ورځو د الله دوستان که ژوندی هغه کې برکت او خیر دی او که هغه خاورو سري له ورشي په هغې کې هم خیر دی شاه عبدالعزیز محدث دهلوي صاحب یو خبره درته کوم څوک وایي چې دغه زه اوس لاړم او د زیارت ته ودرېدم د ولي بابا رحمت الله علیه د قبر ته ودرېدم شاه عبدالعزیز محدث دهلوي د هندوستان د بریلي د دیوبندي د ټولو علماو استاد دواړه مدرسې د ده د دروازې نه راوتلي دي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي صاحب فرمایي چې هر ژوندی چې مړي له قبر نه ورشي دې کې به دوه خبرې یا به ایمان عقیده دین او مسلماني دا د قبر والا مضبوطوي او یا به د ایمان او مسلماني دا د دغه ژوندي سړي چې څوک ورشي دی به عمل او په ایمان او عقیده باندې مضبوط نو که دی مضبوطي نو دنه الله تعالی دې مړي له خیر ورکوي او که مړي کې کمال او هغه ژوند په استقامت او په تقوا تېر کړی هغه نه خدای پاک دې ژوندي له خیر او فایده ورکوي دا د فایدې نه خالي نه ده یا هغه ته فایده ده یا د هغه نه فایده ده دوه خبرې پکې خامخا شته نو مونږ ته چې دا رارسېدلی ما لیبیا خبره کوله زه لیبیا له تللی یم